تاسو له پر سکرین باندې د ساوث افریقې د تور ځوان ښکاري جی د کارنامې نه چې تاسو خبر شئ نو تاسو په خپل مسلمانۍ باندې فخر محسوس کړئ. السلام علیکم ملګرو، جنید خان ما دا سایډ له دا ویډیو تاسو له کوم ښکاري د ساوث افریقې یو ځوان چې قطر له مزدورۍ د پاره تل او قطر کې به مزدوري کوله. یو ورځ د جمعې مونږ د تل چې د جمعې مونږ کې کاری سیب لیټ شو، خلکو ګیټ له قتل چې کاری سیب بوس راشي د خطبه ټایم هم راغو، خو کاری سیب جمعه لرو نه رسیدو. دې کې د ځوان پاسې دو او د خطبه هم ورکا او جمع هم ورکا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. په خولي اواز کې د خطبه او کاډر په خولي اواز کې د جمع هم ورکا. جمع نه پس چې دا غزي کم خلکو لوکل خلکو د قطر اغه ته تاسو کو د ولوي چې زه خو د ساوث افریقې نه تعلق لرم، خو دلته مزدوري لراغلم، خو امام صاحب لیټ شنو بس زرا پاسه ما خطبه هم وکا او دا جمع هم ورکړه. هغه خلکو دا لګ ډیر زیات خوښ شو، د انعامات ورکړل، توفیق ورکړه. زما د ویډیو مقصد صرف او صرف دا دی چې الله پاک د قران شریف چې زړه نږدې کړی دی، الله پاک لاره چې نیولې ده په کومه لاره چې الله پاک خوشحاليږي او په هغه لاره چې کله انسان روان شي نو کامیابی خپل د خپل راځي. د یو مزدور نه دومره غټه مرتبه د الته حاصله شو په قطر کې چې غي بیا یو جمعات کې کاری سیب او ډیر زیات مینه ول د غزي لوکل خلکو ورکه. تاسو دی ویډیو کو کتل چې ماشومان په ګلونه هم نستل، مختلف خلک ولا گیفټونه هم ورکل. د دې مقصد لکه مونږ سره سوچ کو نو مونږ به دا څه کار نه مشو. دا څه خو زمون کلی کې اکثر چې استاد لیټ شنو یو کس ورپاسي د کلی مالت یو کس عام کس ورپاسي هغه جمع ورکی. نو لکه مونږ له دا خبره داسې معمولی غونډه ښکاری، خو دا معمولی خبره نه ده. معمولی خبره ځکه نه ده چې دا د الله پاک د قران شریف چې څوک زړه نږدې کی الله پاک هغه انعام انسان له په دنیا باندې صرف یو جلک خو ګوره چې زه تا کم زینه رسول شم صرف په دې قران شریف باندې، صرف زما په سیده لار باندې. نو بیا د قیامت پر ورځ چې کله تا زما قران شریف یاد کړي او ته ما سره مینه لري او تا زما په مرزي باندې جون تیر کړي، نو د قیامت پر ورځ به تا سره زه مطلب څنګه رویه ساتم، تعالی به څومره انعامات در کوم په جنت کې. دا صرف الله پاک انسانانو لخی. نو دا تاسو لمه څنګه نه وي چې دا قبل یو کس سوچو کې نه به ما دا معمولی غونډه خبره ده، خدا صرف د الله پاک د طرف عزت دولت شهرت بیزتی ذلت دا الله پاک انسان لور کوي. نو دله په دې وړو کې غونډه حرکت باندې د قطر خلکو دومره ډیره مینه ورکا، دومره ډیر توفیق، دومره ډیر هر څه ول ورکل. په جمعات کې امام هم کو د مزدورۍ نه روچت کو، په جمعات کې خپل وګوره مخ کې بده سنگ خطبه چې د کوله تاسو ویډیو کو کتل چې د مزدورۍ کپڑے چولې وي او هغه نه پس ګوره څومره خسته کپڑے څومره خسته انداز کې. نو دا ټول چې کوم دی د الله پاک ورکړه. الله پاک چې نه خوشحال شي داغه چین داغه قسمت چې کوم دی په سکند کې بدل شي، په سکند کې هغه الله پاک شهرت ورکی، په سکند کې هغه الله پاک عزت په دې دنیا ورکی، په سکند کې هغه الله پاک دولت ورکی په دې دنیا باندې جی. دا هر څه چې کوم دی دا هر څه د الله له طرف دی. دا یو شارټ غونټه ویډیو و ما په دې سوشل میډیا کې ډیره زیاته مې خوښه شو، یقینا زموږ د لپاره کې ډیر غټ عبرت پروت. نو د ویډیو کتل ډیره زیاته مهرباني. ویډیو مخکې ملګرو سره هم شریک کړئ، جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لکه ډیره زیاته مننه. والسلام.